چې په دې کې پین کیلر نشته، په دې کې سټیراید نشته، نو دې د وجې نه تاسو هورو څه قسمه بیماري ستاسو وي. په هومیوپاتیک کې موږ 20 ورځې میډیسن ورکو او بیا دا لږ ځکه په څلورمه پنځمه ورځ باندې ښه کېدل شروع شي او په 2-3 میاشتې کې تاسو د ارکونیسا په شانتي د بیمارۍ نه خلاص شئ او د اپریشن ضرورت تاسو نه پیښیږي. د ارکونیسا الحمدلله زموږ سره ډیر زیات مریضان ټیک کیږي او په دې خبره خلک اوس پوه شو چې دا خلک دا خبره کوي چې په دې کې سټیراید او د سټیراید سره ټیک کیږي. نو اکثر ورته زه وایم چې که د سټیراید د وجې نه تاسو ټیک کېدئ نو اوس په دې نورو سیسټمونو کې تاسو ټول ټیک وئ. د ارکونیسا ډیسکونو کې ستاسو مسله وي زور خوړلی دی، رانږدې شوی دی، یا ډیسک بلج، سټینوسیس یا ورټیبرل سپیس چې ورته موږ وایو، داسې مختلف د مهرو بیماری چې هغه ستاسو وي او د هغې د وجې نه ستاسو په یو خپه کې درد راځي یا په دواړو کې راځي، یا ستاسو خپه اوده کېږي، نمنس چې ورته موږ وایو میږي کېږي، یا تاسو لږ مزل وکړئ او تاسو ستړي شئ، یا په ناسته پاسته کې تاسو ته تکلیف دی. نو انشاءالله چې د مهرو څه قسمه بیماري ستاسو وي په هومیوپاتیک کې موږ 20 ورځې میډیسن ورکو او بیا دا لږ جاري ساتو. په 20 ورځو کې به تاسو ریزلټ واخلئ او تاسو به وګورئ چې تاسو ته څومره آرام محسوسیږي، څومره تکلیف نه خلاصیږئ. او زه اکثر وایم چې زما میډیسن 2-3 ورځې تاسو شروع کړئ تاسو ته به فایده نه محسوسیږي، ځکه چې په دې کې پین کیلر نشته، په دې کې سټیراید نشته، نو دې د وجې نه تاسو ته په څلورمه پنځمه ورځ باندې ښه کېدل شروع شي او په 2-3 میاشتې کې تاسو د ارکونیسا په شانتي د بیمارۍ نه خلاص شئ او د اپریشن ضرورت تاسو نه پیښیږي.